یو زنانه ده د نبی علیه السلام سره ډیره مینه ده په نبی علیه السلام باندې د زړه نه مینه ده د څه په وجه باندې د دین په وجه باندې د نبی علیه السلام سره ډیره مینه کوي او د نبی علیه السلام سره ډیر محبت ساتي دغه زنانه ده چې کله جنگ احد موقراله او د جنگ احد لپاره صحابه روان دي تیاری کوي د جنگ احد مرکه لذي دغه زنانه چې خپل خاونم دغه مرکه کې شریک شو او د کور نه په داسې خبره باندې لاړ چې د جنگ احد کې و جنگيږي د کافرو خلاف خپل بچیم جنگ احد ته ولېږل او د جنگ احد لپاره تیاری وکړو خپل بچی ورواستو دغه زنانه چې خپل ورونه هم د جنگ احد لپاره ولېږل وجه صرف دا وا چې د نبی علیه السلام سره رښتینی مینه ده کله چې جنگ احد میدان ولګېدو او جنگ احد میدان گرم شو جهاد شو مرکه ختم شو سوړ شو دغه زنانه رالاو معلومات کوي چې څه شوی دي دغه زنانه خاونم په دغه میدان جهاد کې جنگ احد کې شهید شوی دی او لګلې د خپل خاون چې jihad لاړ شه لیکن د خپل خاون تاسو نه کوي چې خاون می ژوندې ده کې شهید شوی دی خپل بچی لګلې دي بچی هم دغه جنگ احد کې شهیدان شوی دي لیکن د خپل بچو تاسو نه کوي چې بچی می شهیدان شوی دي او که ژوندې دي رونه هم دغه jihad کې شریک شوی دي جنگ احد کې اول ته شهیدان شوی دي لیکن د خپل رونو تاسو نه کوي د بچو تاسو نه کوي چې شهیدان شوی دي او کروغ دي کله چې جنگ احد میدان تر ورسېد دغه زنانه आवाज وکړو ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم اے کم خلق چې حاضر دی غوی دی ووري اے کم خلق چې مخاطب دی زما आवाज وترسي غوی دی ووري زنان आवाज کوي ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر شو صلی الله علیه وسلم روغ دی او که شهید شوی دی ژوندې دی که شهید شوی دی ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر څه شوی دی مالک خبر کړي ما ته خبر را ورسوي صحابه جواب ورکړي قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين قالت أرنيه حتى أنظر إليه صحابه جواب ورکړي او وته د الله پیغمبر بالکل بچته ګره نه دی شهید شوی د الله په حمد او ثنا سره اغلی سند شوی لکه څنګه چې ستا خو خدام د الله پیغمبر بالکل بچته شهید شوی نه دی ناغه زنانه او ته جواب کیسوي زما زړه تسلی نه کوي زما زړه ګره مطمئن نه دی زما زړه پیو پنس کی ما تلک د الله پیغمبر او خای تپوس کئی دا صحابونام زړه می مطمئن نده زړه می پیوبنس کی زړه می لا پزای نده دا سو پوری چمام دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما پخپل نده لیدلے دا غیب پوری دمازلو بنس کی فلما راتو قالت کل مصیبت بعدکا جللون
سوتویم فلما رأته قالت كل مصیبت بعدك جلل. دغه زنانه جواب ورکړي نو کله چې د الله پیغمبر ولیدو نو سوتوی د الله پیغمبرام اے د الله رسولام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته مې ولیدې ستا د لیدلو نه بعد زما ټول مصیبتونه ختم شو چې ته ژوندی. داسې زنانه وایم چې بچیان شهیدان شوي دي، ورونه شهیدان شوي دي، خاون شهید شوی دی، د هغې نه وروسته بیا م وایم چې ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شوي دي. ګوره د خپل خاوند تپوس نه کوي، د خپل وروڼو تپوس نه کوي، د خپل بچیانو تپوس نه کوي، لیکن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې د هغه څه شوي. نبی علیه السلام ته وایي چې ته مې ولیدلې ټول تکالیف مې ختم شو او کم تکلیفونه چې راځي دا به الله ختم کړي. ستا د ژوند نه پس چې ته ژوندی شهید شوی نه یې، د دې نه بعد به هر څه کېږي. څه ورته وایي کل مصیبت بعدک جلل، دا ټول مصیبتونه به ختم شي. دا د هغوی حال و، دا د هغوی ایمان و، دا د هغوی د نبي علیه السلام سره د مینې اظهار و، دا د هغوی د نبی علیه السلام سره مینه وه، دا د هغوی د نبی علیه السلام سره محبت و. او دا که زمونږ د دې زمانې زنانه وای بیا به دا یو چغه وه، یو اواز به یو جړا به وه، دا مخ ټکول به، ګریوانونه شلول به چې بچیان مې شهیدان شوي دي، خاوند مې شهید شوی دی، وروڼه مې شهیدان شوي دي. لیکن هغه ورته څه وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، نور کارونه به کېږي. داسې مینه پکار ده د نبی علیه السلام سره، داسې مینه کول غواړي د الله د دین سره، داسې مینه کول غواړي د الله سره. د الله په دین باندې داسې قربانۍ ورکول پکار دي، د الله په دین باندې داسې قربانۍ پیش کول پکار دي.